دا دی شو بیا هغه مړ دی کتونکو دا خبره چې ماشوم کوي نو دا ډېر ګران دی چې دا اواز ډېر راباندې بدلېږي راسه الله دې تاسو ته اجر کړي الله دې تاسو له تر سره آمین آمین الله دې تاسو له اجر راکړي الله دې تاسو جنت راکړي آمین آمین الله پاک دې والا په هغه ځای کې په کار کې چې اوله ډله کې الله دې د دنیا په نعمتونو باندې مور کې الله دې بسم الله الرحمن الرحیم کتونکو علاقه د جې د سواد کې د چارباغ راغلی چې دادی کرا دادی خو په خپل نشه وفات شوی دی دا هغه یتیم بچی چې کوم بکور کې دي دا هغو د ګټې وټې څوک نشته دا روژه را روانه ده او سبا نه بل روژه ده دا هغو کوو چې هغې زموږ یو ملګری دی الله والا هغسې امداد کړی دی دا راشون د دوی کړو دا د محلې کسان دي دوی مو الله خوشحاله کړي چې زموږ سره په دې دغه کې یو کومک وکړو دا وړه یې راغستې زموږ سره روان دي راځئ زموږ سره اوس ها کتونکو د ادای کر راغلي دا یتیمانان دي صاحبه غره او سر دی رالو الله پاک زموږ نه دا کار واغستو صلی الله علیه کس یو ملګری امداد یې کړی دی روژه ده د دوی کره دنده ځو بجوړیا کتونکو دا نابینه ده دا را دادی بچی دي هغه خو نشته وفات شوی دی ته څنګه ستا جنوم دی جویا یاقه ته څنګه یویا کتونکو دا دادی بچی دي او دا یتیمانان دي صاحبه راځه خپل ماما سره خبرې نن کې ښه ما سره خبرې کې دا له ماسونه سودا راوړه ته وګوره صحیح ده که نه خوشحاله یې نه ها دادی ته شو بیا هغه مړ دی کتونکو دا خبره چې ماشوم کوي نو دا ډېر ګران دی چې دا اواز ډېر راباندې بدلېږي راسه دلته کښېنه ته څومره کیمرې په سترګه کتلی شي او الله والا ملګری و تعلق یې د فیصل آباد سره دی هغه څه پیسې ما در لېږلې پیسې ما سره پرتې وې نو هغې کې ما یو 2 راشنه تیار کړه په دې کې 2 بورې اوړه دي چیني ده روح افزا دی دال دي بیسن دي روجي دي 15 کیلو غوړي دي چای دی مالګه ده چولي دي پۍ دي الله دې د هغو خیرات قبول کړي اصل کې دا جي ډېر مستحق دي کتونکو یو جي دعاګانې غوښتئ مونږ چې کله هم جومات ته ځو نو اکثر ځانه دعاګانې غواړو یو دعاګانې غوښتئ او یو دعاګانې اخیستئ سبا نه بل ورځ ده روژه صاحبه دا دي مستحق او یتیمانان دي د دوی په سر باندې کمزوره چې کوم دی هغه ته الله پاک اخیستی دی دا خور هم په دې برقه کې ناسته ده یتیمانان بچي دي زه دې کور ته 2-3 پیرې رالم چې ځکه رالم چې د دوی د ګټې بلکل څوک نشته څوک هم داسې څوک زکات ورکول غواړي مالی امداد کول غواړي نو صاحبه دا کړه د مالی امداد ډېره زیاته مستحقه ده د دوی نمبر به موږ تاسو په پروګرام په دې اخر کې وو دا پروګرام دغه نمبر چې کوم دی دا په دې پروګرام کې شریکي دا د دوی یو تره دی د هغه نمبر دی کو تاسو دې سیم څخه پیسې را لېږل غواړئ برای مهرباني هغه ته تلیفون وکړئ
په هغه نمبر باندې سره رابطه وکړئ. کو څوک داسې زکات ورکول غواړي، خیرات ورکول غواړي، دا کډه چې ډېره زیاته مستحقه ده. درداني جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تا له راغلي وایه که نه سودا ته له موږ راوړه. الله دې تاسو له اجر راکړي. چا چې دوی کړي الله دې هغوی له اجر ورکړي. بیا دا کس په فیصله آباد کې دی ښه. الله دې دوی الله والا کس الله دی. دې تا له هم الله تاسو له اجر راکړي. بیا وایه که نه کتونکو دا نابینه ده چې سترګو نه قرآن حافظ هم ده. الله دې تاسو ته اجر کړي. الله دې تاسو له ترسره. آمین آمین. الله دې تاسو له اجر راکړي. الله دې تاسو له جنت راکړي. آمین آمین. الله دې تاسو په دنیا کې څه اجر کړي. الله دې تاسو په ترسره کړي. الله دې په آخر کې تاسو ترسره کړي. کتونکو دا نابینه ده صاحبه، تاسو ته خو ما دا خبرې وکړې که نه چې د دو د ګټې څوک نشته. شوله څنګه یاره که ښایي سودا ده له ما راوړه یاره. خوشحاله شوې ته که نه خوشحاله شوې؟ ته وخانده مړه نن ته وخانده وخانده ځه خاندې نه. ولې یاره خوشحاله شوې؟ خورو بس ورور تعالی سودا را لېږلې د الله والا کس دی. دعاګانو کې یاد ساته. صحیح ده. الله پاک دې والا په هغه ځای کې په کار کې چې اول الله کې الله دې د دنیا په نعمتونو باندې مور کې الله دې جنت فردوس ولا نصیب کړي. الله پاک دې دنیا څخه آیاتونه هغه دې والا خدای تر سره کړي. څوک مون سره ښه کوي هغو سره دې الله پاک کې زمونږ د بدلې هېڅ نشته بغیر د الله پاک. د دې معصومانانو د دې یتیمانانو شل وړاندو څوک خیال ساتي الله دې د هغو خیال وساتي. الله دې د هغو درجې اوچتې کړي. څوک مونږ له څه شی لېږي یا راکوي الله دې هغو له ورکړي. څوک مونږ سره ښه کوي هغو سره دې خدای پاک ښه وکړي. زمونږ د خوراکۍ یو سړی و دغه زړه اټیک کې شي او هغه کې الله مونږ نه بوتل دی. زمونږ کور به یو الله پاک کوي. چې مونږ له څوک لېږي د هغه حفاظت دی الله پاک وکړي. که څه مدد لېږي هغه مدد دی ولا الله پاک تر سره کړي. الله دې د ګناهونو نه خلاص کړي. د دشمن نه دې خدای په امان کړي. الله پاک دې جنت فردوس ولا نصیب کړي. الله پاک دې د قبر اوله شپه پې اسانه کړي. الله پاک دې د دنیا آخر باندې څه نعمتونه غواړي هغه ټول دې ولا الله پاک ورکړي. الله پاک دې زمونږ سره ولا د قبر مغفرت نصیب کړي. الله پاک په دنیا کې څه ګناهونه کړي هغه دې ولا الله پاک معاف کړي. الله دې ولا درجې ورکړي. مونږ سره څوک ښه کوي هغه سره دې ښه الله پاک وکړي. کتونکو تاسو ته ما وایي د علاقه ده چې د چارباغ ده او په چارباغ کې دا د داروغانو خو څوک هم داسې مالي مدد کول غواړي برای مهرباني دا نمبر تاسو ته چلیږي. د پروګرام دا نمبر دی چې 0345 62 19 666. دوباره ته بیا وایم 0345 62 19 666. دا د دور تر نمبر دی. نوم یې دی عبدالقدوس. په دې نمبر باندې سره رابطه وکړئ. څوک مالي مدد کول غواړي او روزه خو جیراله سبا نه موږ روزه ده نو برای مهرباني کو څوک هم داسې اختر دپاره دوله کپړې اخیسته غواړي پایزار اخیسته غواړي نو دو د مالي تعاون ډېر حقدار دی. ولې چې اختر اصل اختر د دو دی. لکه دو په مړه خټه روټۍ وخوري بیا په دې روژه کې دعاګانې وکړي او په دې باندې بیا روژه ونیسي نو دا څونه ثواب دی. نو زه تاسو ته درخواست کوم چې دا کړه د مالي امداد ډېره مستحقه ده. په دې نمبر د سره رابطه وکړئ. موږ دنه لاړو ښه خورو تاسو سره به انشاءالله درونه رابطه کوي. ښه لاړو ښه درغانې لاړو ښه دعاګانو کې مې یاد ساته. لاړم ښه او ځمه ښه. کتونکو دا نابینه ده دا څه لیدی نه شي. زه څو پیرې ستاسو کره رالمه څلورم ځل مې شو. دعا کوه ښه ماما ته دې ښه لاړو ښه لاړو جي لاړو ښه لاړو